دې کې حضرت موسی علیه السلام او د فرعون چې کوم د مناظرې او د مباحثې ټیم مقرر شو، نو هغه د موسی علیه السلام ورته د یوم الزینت یعنی د دې د اختر ورځ خولې وه. بیا ورته په دغه ورځ کې د چاش ټیم خولې د پاره دی چې ټول خلک د مناظرې دپاره راشي او ټول خلک دا مقابله وګوري. ځکه موسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبرو د هغه پوخ یقین چې ما به الله تعالی کامیابي، نو چې زه د ټولو خلکو په مخ کې کامیاب شمه، نو زه به د دې ټولو خلکو دپاره د هدایت سبب او ذریعه جوړه شمه. ټول خلک په ایمان په الله تعالی باندې راوړي او ما به د الله تعالی پیغمبر او رسول ومني. نو د دې دپاره حضرت موسی علیه السلام ورځ د اختر خوښه کړله. څوک وي د عاشورې ورځ وه، څوک وي یوم السبت د خالي ورځ وه، خو به هر حال د دې د اختر ورځ وه او ټول خلک د اختر په ورځ زمونږ چې اخترونه وي نو په هغې کې خلک اوزګاري، یو بل له مبارکۍ له ځي او د ډومبۍ ورځ خو بلکل خلک اوزګاري، څه قسمه کار نه کوي، هر څومره ضروري کار خو د ډومبۍ ورځ د اختر د خلکو اوزګاره وي د چکرو دپاره، د خپلو خپلوانو کره د تګ راتلو دپاره. نو دغه شان موسی علیه السلام دغه ورځ خوښه کړله چې دا خلک به اوزګاري، ټول خلک به دغه میدان ته راغونډ شي. دویمه د چاش ټیم چې د چاش په ټیم کې خلکو ټولو خپلو کورونو ته چې کوم دی سبزي وغیره خوراک مراک د هر څه چې کوم دی ور رسولي وي د کارونو اوزګار شوي وي، د خوراک څښاک د سامان نه د دې نه اوزګار وي. نو دغه ټیم حضرت موسی علیه السلام مقرر کړو. نو دې کې هغه واقعه بیانېږي. نو فرعون په مصر کې چونکې د جادو ډېر زیات زور و، نو لوی جادوګر او لوی استادان او پروفیسران د جادوی دا چې کوم دی راغونډ کړل. مفسرین لیکلي چې 70,000 جادوګر یا 72,000 جادوګر دا فرعون چې کوم دی را جمع کړل د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره. او د هر یو جادوګر سره یوه رسۍ هم وه، یو ورسره امسا وه. نو چې کله دې میدان ته راغلل موسی علیه السلام هم میدان ته راغی. نو د جادوګرو ته لومبې موسی علیه السلام دعوت ورکړو په الله باندې دروغ مه تړئ. نو یوې دا معنه شوله چې تاسو فرعون خدای منئ، نو فرعون خدای مه منئ، دا تاسو په الله باندې دروغ تړئ. الله تعالی صرف یو دی چې هغه زمونږ د ټولو یو رب دی، یو حقیقي رب دی، یو حقیقي معبود مو دی. نو دا دروغ په الله مه تړئ. دویم مطلب یې دا دی چې تاسو زما د معجزې ته د سحر نسبت کوئ. نو دا خو الله ماله چونکې معجزه را کړې ده او معجزه د پیغمبر د ظهور دپاره چې خلکو ته را پیغمبر ظاهر شي چې دا په حقه پیغمبر دی، نو دا معجزه ده. نو دا د الله د طرف نه چې کوم دی دا، او تاسو د جادو مو وایئ ځکه تاسو دروغجن یئ. کو تاسو معجزې ته جادو وایئ دا تاسو د دروغو نسبت الله تعالی ته کوئ. ماله الله معجزه را کړې ده او تاسو د الله معجزې ته جادو وایئ، نو دا تاسو د دروغو نسبت الله تعالی ته کوئ. نو داسې مه کوئ، دا تاسو په الله باندې دروغ تړئ چې دا د معجزه او تاسو د جادو نسبت کوئ. تاسو د الله تعالی باندې دروغ تړئ، په الله باندې بهتانونه لګوئ، دغه الله به تاسو په عذاب سره هلاک کی. و د دې نه وروسته چې دا نصیحت حضرت موسی علیه السلام د خلکو ته وکړو جادوګرو ته، نو دا جادوګر خپلو کې راغونډ شو او خپلو کې اختلاف پیدا شو. چا وی مقابله ورسره کو، چا ورته نه کو ورسره. چا وی دا معجزه ده، دا پیغمبر دی او د معجزې مقابله مونږ نشو کولی. او بعضې راوچت شو نه دا معجزه نه ده بلکې دا جادو دی، مقابله ورسره کو. نو دا جادوګر په خپلو کې د جادوګرو اختلاف پیدا شو. نو چې کله اختلاف پیدا شو نو بیا د اختلاف نه وروستو بیا راغونډ شو، مشوره یې وکړله. نو غوټه یې په دې خبره باندې ورکړله چې یاره دا پیغمبر نه دی او دا معجزه نه ده، بلکې دا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دا دواړه راغلي دي د دې دپاره چې دا فرعون ته وي چې تا د دې ملک نه وباسي، فرعونیان د دې ملک نه د خپل جادو په ذریعه باندې وباسي، دا پیغمبران نه دي. نو په دې باندې غوټه ورکړه چې راځئ چې مقابله ورسره وکړو. لومبې اختلاف پیدا شو، وروستو بیا اتفاق راغی. تاسو هغه بهترین مذهب ختم کی او تاسو د جادو په ذریعه د خپل ملک نه وباسي او خپله طریقه پکې دلته کې رایج کړي بطریقتکم المثلی، ښه طریقه بهترینه. نو دوی د فرعون چې خلکو خدای ګڼو نو دوی به دې ته ښکلې طریقه وي، دوی ورته ښکلې طریقه وي، حالانکې دا غلطه طریقه وه چې فرعون غوندې شي ته خلک د خدایۍ نسبت وکړي. نو دوی وی چې تا د دې ملک نه دې دپاره وباسي چې ستا دا دین ختم کړي او خپل دین دلته کې رایج کړي. په خپل کار باندې اتفاق وکړي. خپل کار یې څه په جادو باندې چې مقابله په جادو د حضرت موسی علیه السلام سره وکړئ. فاجمعو تاسو اتفاق وکړئ کیدکم په دې خپل کار جادو باندې د دې جادو په ذریعه د موسی علیه السلام سره مقابله وکړئ، په دې اتفاق وکړئ. ثم اتو بیا راشئ صفا
صوب در صوب وو په سپونو کې راشي په دې سپونو کې دې د بار راتلل چې په موسی علیه السلام باندې روب وغورځي ته سپونه جوړ کړي موسی علیه السلام خو یوازې هغه طرف ته هارون علیه السلام ورسره او دل طرف ته چې کوم دي 70,000 جادوګرو نو خامخا بشري تقاضا د انسان ګیدړ ته چاوي چې قیامت کړي هغه چې په یو باندې جوشي دې طرف ته موسی علیه السلام او هارون علیه السلام یوازې بل طرف ته چې کوم دي او یا زر جادوګرو نو اگر چې موسی علیه السلام پیغمبرو خو بیا هم سنا سیاره خود انسانیت د بشري تقاضا د انسان باندې خامخا یې راځي نو هغه بشري یره چې کوم دی موسی علیه السلام د یارولو لپاره دی چې کوم دی سب تر سب رالل چې موسی علیه السلام باندې خپل روپ ورغورځو هغه څوک به نن کامیاب وي چې چا مقابله وګټله کو جادوګر وګټله او که موسی علیه السلام وګټله نو چې چا مقابله وګټله دا به کامیابي موسی علیه السلام نه سوال وکړو چې یا موسی علیه السلام یا خو ته خپله عصا ور وغورځوه او یا دا چې موږ خپل پړي او خپلې عصاګانې ور وغورځو نو که ته غورځئ نو ستا خوښه ده او که ته نه غورځئ نو موږ به ور وغورځو علما فرمایي چې دې جادوګرو د حضرت موسی علیه السلام ادب وکړو دلته کې وي د دې د ایمان د راوړو یو سبب او ذریعه دا خبره هم جوړه شوله چې الله تعالی ته د دې د ادب خوښ راغی د دې وجې نه ورته هدایت نصیب د جادوګر موسی علیه السلام ته چې یا موسی علیه السلام ته لومبې شروع کړئ که موږ شروع کړو موسی علیه السلام ته تاسو خپلې عصاګانې ور وغورځوئ دې خپل عصاګانې او خپل پړي چې کوم دی ور وغورځول نو یخیلون علما دا راوکاږي چې جادو د یو څیز حقیقت نه بدلی جادو د یو څیزو حقیقت نه بدلی بلکې د خلکو په دې سترګو باندې دي داسې نظربندي غوندګي وکړي چې دې ته دا څیز د مار په شکل باندې ښکاري نور په حقیقت کې دا مار نی او معجزه چې د شیز حقیقت بدلی موسی علیه السلام چې کله امسا ورلړه کړله نو په حقیقت کې به د هغې نه مار جوړ شو او جادوګرو چې کوم خپل پړي او خپلې عصاګانې ور وغورځولې نو په حقیقت کې هغه ړکېدې نه خو د خلکو په نظرونو کې دا څیز ورته ړکېدلی ښکارېدو د خلکو په نظر باندې دی جادو کړی نو د موسی علیه السلام په خیال کې داسې رالل چې دا عصاګانې چې کوم دی ړکېږي من سحرهم د دې د سحر د وجې نه موسی علیه السلام باندې بشري یره راغله یره پیدا راغله چې دا خو 80,000 بلکې 1,40,000 ماران شو او ما سره خو یو مار دی یو ساتم دا چې زه ور وغورځوم نو د دې دا ماران ښکاري او زما دا به مار ښکاري نو دا خبره خو بیا په خلکو باندې واضحه نشي حق په بیا واضحه نشي نو په دې خبره د موسی علیه السلام په زړه کې لږه غونډه کې بشري ویره راغله نور یقیني په الله باندې مضبوطو چې الله تعالی به مال چې کوم دی بری راکوي ځکه معجزې ته کوم ځای سحرونه ټینګېږي بېشکه ته به اعلی یې نه ته به دا مقابله ګټې موسی علیه السلام د الله تعالی وی ته به اعلی یې یریږه مو مقابله به ته ګټې کوم ځای ته جادوګر لاړ شي دی به یو ځای کې نه کامیابېږي نو چې کله موسی علیه السلام د الله تعالی حکم وکړو د خپله عصا دې ورلړه کړه چې دی څنګه ورلړه کړله او د دې یو لوی اجدها جوړه شوله د الله په حکم سره او چې څنګه د اجدها جوړه شوله چې سیر کوم د 1,40,000 ټول ماران لوړ تیر کړ او بیا فرعون طرف ته چې کوم دی خوله ور وازه کړله نو چې کله د جادوګرو کله دا چال ولیدو چې دا خو سحر نه دی ځکه چې جادوګر خو پېژندو که نه چې موږ چې کوم دی 80,000 جادوګر یو ټول د جادو ماهران یو نو چې زمونږ جادوی ناکامه کړو نو د دې نه دا خبره معلومه شو چې دا جادو نه دی بلکې دا د الله تعالی قدرت دی او دا معجزه ده ځکه هر فن والا خپل خلک پیژني ډاکټر چې ډاکټر ته داسې وګوري نو پیژني چې دا څومره اوبو کې دی عالم چې عالم ته وګوري داسې نو هغه ته پته ولګي دا څومره اوبو کې دی خپل فن والا پیژني سوداګر لکه صالح باچا سوداګر ته وګوري ته پته لګي چې دې څومره اوبو کې دی نو هر سړي د خپل فن والا معلوم یو هغه اندازه ورته لګي نو چې دی کله داسې ولیدو چې دا ټول ماران او ماران ورله تېر کړل نو دوی پوه شو چېرې دا جادو نه دی نو فالقي السحرة نو بس پرېوتل جادوګر سجدن په سجده کې او څه وویل قالو دې جادوګر وویل آمنا موږ ایمان راوړلی برب هارون و موسی په رب د هارون او د موسی علیه السلام نو په دغه ځای کې جادوګر چې څومره وو دا ټول مسلمانان شو او په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو بیا د هغې نه وروسته ورله فرعون چیلنج ورکړو تاسو سره به ده چېرې وګو هغه چا به سره وګو خو به هر حال مفسرینو لیکلي چې دوی را په سجده کې وو چې الله تعالی دوی ته په جنت کې خپل مقامات وښودل په جنت کې ورته الله تعالی خپل مقامات وښودل نو بیا د ساحره دغه د جادوګر فرعون ته وویل چې فقضي ما انت قاض څه چې دې خوښې نو کوه ده ورله دمګي ورکړه چې ستاسو لاسونه به کټ کړمه خپې به مو کټ کړمه په سولې به مو کړمه تاسو زما د اجازت نه بغیر ولې ایمان راوړو دا ستاسو استاد دی دا موسی علیه السلام دی هم جادوګر دی تاسو هم جادوګر یې دا ستاسو صلاح و منځ کې خو به هر حال خلکو ته حق
الله تعالی ظاهره کو او جادوګر چې څومره ټولو ایمان راوړ.